د پشتخرې تاڼې په حدود کې په یو کور باندې هینډ ګرنیډ ورغورځول شوی دی او بیا پرې ډزې شوي دي. په دې کې د کور سربراہ چې کوم دی هغه مړ دی، د هغه ښځه او د هغه دوه زامن په دې کې زخمیان دي. دې کې چې کوم رپورټ درج کړی دی نو دا کس دی بلال ولد اقبال. دا بیسیکلی د کورم ایجنسی دی خو دلته په پشتخره کې اوسیږي. دی وایي سهار ټایم کې دی په خپله کمره کې موجود و او د ده پلار چې سهار مونځ وکړو نو په کچن کې موجود و. دې دوران کې دی وایي د دې د تره زامن دي، رشته داران دي، ای رالل د دې په دې کمره کې هینډ ګرنیډ راوغورځولو. هغه د مکې سره خلاص شو. په دې کې د مور او دوه وروڼه خالد او حمزه چې کوم دی هغه په دې کې زخمیان شوي. کله چې د بلاست د اواز مې پلار واورېدو نو هم د کچن نه راووتو. وایي چې څنګه د کچن نه راووتو نو دې مسلح کسانو په دې پلار باندې اقبال باندې ډزې کړي دي. په دې کې اقبال زخمی و، بیا هغه ساه ورکړې ده او د هغه دا کور والا او دوه زامن چې کوم دي دا په هسپتال کې زیر علاج دي. د دې بم د ماکې او د فایرنګ د داوداري چې دي کم کړې ده هغه د دې تره زامن دي، دې سره په یو کور کې اوسیږي، په هغې باندې کړې ده. وجه چې کوم ده هغه دي په اف ای آر کې نه ده کړې. پولیسو هم وایي تفتیش روان کړی دی خو اوسه پورې دې ته ویلې شوي نه دي چې یاره دا څه وجه کیدی شي.